السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې د ژوند په مزو کې به یې عزتمند. نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په لکي مروت کې دوه ښایسته ښکلي هلکان چا ظالمانو درندګانو ډېر بې دردۍ سره قتل کړي دي. اخر ولې قتل کړي دي، په څه وجې قتل کړي دي؟ راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی یې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساتئ نشان وه چې هر یو نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي، ځکه چې انسان خو خپل خط پار کړی دی، ډیر زیات ظالم شوی دی. نن سبا زموږ په معاشره کې قتل عام شوی دی، هر چا سره ظلم او بربریت شروع دی، هر یو کس د خپل وسه پورې ظالم دی. په لکي مروت کې دا ښایسته ښکلي ځوانان ثاقب او ردنان چې یو څو ظالمان درندګان ورته یوځای شوي او ډیر په بد حال یې قتل کړي دي. بیا یې ورله لاشونه پټو ته لړ کړي دي او هغه ځای نه تښتېدلي دي. د پولیس د برپور تفتیش نه بعد ښه ملزمان قاتلان گرفتار کړي شوي دي. دا دواړه هلکان یې بې ګناه قتل کړي دي، هېڅ ګناه یې نه وه. دا ظالمان اوس گرفتار دي، پولیس په ورڅخه خپله کاروایي کوي. د کور والا او د کلي خلکو غوښتنه کړې ده چې دې ظالمانو له دې سخت نه سخت سزا ورکړی شي چې آینده دپاره بل هېڅوک داسې کار ونه کړي، ځکه چې نن سبا حالات ډېر زیات خراب شوي دي. قتل پسې قتل روان دی، هېڅوک د چا پروا نه کوي، بس صرف خپل مفاد حاصلوي. الله تعالی دې په موږ پښتنو او په ټولو مسلمانانو دې خپل رحم او فضل وکړي. الله تعالی دې هر مسلمان د مصیبت او آفت نه وساتي. دوستانو دا وه زموږ دا د وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسټلی نشان ووایئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.